اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغې علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو وروڼو، زموږ او ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی. محترمو چونکې ما دغه ملګرو سره وعده کړې وه چې زه به درځم بیان دپاره، خو څو ورځو نه زه مسلسل بیمار وم. صرف دغه حاضرۍ په بنیاد باندې ستاسو په وړاندې زه څو خبرې څو معروضات ګزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم. نور دغلته لوی لوی علما هغوی تشریف فرما دي، انشاءالله العزیز بیانونه به تاسو ته هغوی کوي. محترمو، قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. د الله رب ذوالجلال مونږ او تاسو ته ژوند تېرولو دستور او منشور رالیږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې د مونږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي ما راواخلئ، ما سره خپل تعلق جوړ کړئ، ما د خپل ژوند حاکم او رهنما وګرځوئ. که زه م راواغستلم ما سره م تعلق جوړ کو، زما باندې م خپل ژوند او زندګي ښایسته کړله، زه م زده کړلم، په ما باندې م عمل وکړو، بې دنیا کې م زه تاسو در کامیابۍ والا ژوند ضمانت درکوم. بې دنیا کې م زه تاسو ته خوشحالۍ د امن چین او سکون والا زندګۍ ضمانت درکوم، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ، د قبر او د آخرت راحتونه، د قبر او د آخرت مزې، د قبر او د آخرت نعمتونه به د تاسو انتظار کوي. او محترمو، قرآن مجید راته په زبان حال سره دا م وایي که زه م راوانغستلم، زما سره م خپل تعلق جوړ نه کړو، زه م د خپل ژوند حاکم او رهنما ونه ګرځولم، بې دنیا کې م زه تاسو ته بې دنیا کې م ستاسو لپاره د مشکلاتو زندګي ده، د تکالیفو نه ډک ژوند دی، د سرټیټۍ او د محکومیت زندګي ده، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت عذابونه به د تاسو انتظار کې. الله دې موږ وساتي. امین ووایئ. محترم ټول ملګري امین ووایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه اوچتوي، عزت ورته ورکوي. ويضع به آخرین، او الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه ذلیله کوي، ذلت او پستی ور باندې مسلط کوي. محترمو، کومو قومونو چې د رب دغه کتاب راغستی دی، په دې باندې خپل ژوند او زندګي ښایسته کړې ده، دی خپل حاکم او رهنما ګرځولی دی. بې تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه قومونو دغه خلکو په دنیا کې د عزت زندګي تېره کړې ده، په دنیا کې د خوشحالۍ ژوند تېر کړی دی، په دنیا کې د حاکمیت زندگی تیره کړې ده. لیکن کومو خلکو چې دا قرآن شاته غورځولی دی، د ده نه اعراض کړی دی، د ده نه روګرداني کړې ده، د سره خپل تعلق نه دی برابر کړی، ده ته وخت نه دی ورکړی، دغه قرآن یې زده کړی نه دی، په دې قرآن باندې ژوند او زندگی نه ده تیره کړې. بیا تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغه خلکو په دنیا کې د ذلت، دغه دواړو دغه خلکو په دنیا کې هغه د محکومیت او د سرټیټۍ زندګي او ژوند تېر کړی. محترم، تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم و د رب دا کتاب یې راواغستو، خپل ژوند او زندګي یې په دې باندې ښایسته کړله، دی خپل امام وګرځوو، دی خپل حاکم وګرځوو. بیا هغه صحابه کرامو دنیا ته لاړل، کائناتو ته لاړل، رب ورته کائنات مسخر لله. بیا هغه صحابه کرامو مشرق ته ورسېدل، مغرب ته ورسېدل، شمال او جنوب ته ورسېدل،
بیا ورته د رب فضاګانې مسخر شولې، د رب هواګانې مسخر شولې، د رب سمندرونه مسخر شولو. صحابه کرام به کائناتو ته لاړل، کائنات ورته رب تابع کړله، رب مسخر کړله. صحابه کرامو بیا په کائناتو باندې حکمراني کوله. محترم یو صحابي فرمایي شپه د سفر دی، یو ځکه ځنګل کې دیو باندې شپه راځي، دې ځکه د درندګانو خطر ده، د زمرو خطر ده. یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته دې پته وي نن دلته د نبي علیه صلات وسلام د صحابو شپه ده، خبردار تکلیف ورنه کوي، خبردار نقصان ورونه رسوي. صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام انتظام برابر کو، څلور طرف ته ګورو، د ځنګل زمري راځي، د ځنګل درندګان راځي، هغوی د حفاظت دپاره، د پهرې دپاره، د څوکۍ دپاره ودرېږي. شپه سبا شوله، موږ خپل طرف ته د کوچ اراده وکړله، موږ خپل طرف ته روان شو، د ځنګل زمریو درندګان خپل طرف ته واپس شو. شام فتح شو، د شام گورنر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی ته خط رالیږي. امیر المؤمنین د دې چې د خلکو دستور جوړ شوی دی، کال کې یو ناواده کړي جنۍ سنگار کی، بې د سمندر بې رحمه چپو تاواله کی. امیر المؤمنین دی وایي که موږ دغسې ونه کړو د سمندر په اوبو کې کمی راځي. امیر المؤمنین ورته خط رالیږي، ورته زما خط د سمندر چپو تاواله کا. هغه خط کې سمندر ته مخاطب کیږي، سمندر مخاطب کوي، ورته یو سمندره که د رب په حکم چلیږي روان اوسېږه، ورنه موږ ته د تا هېڅ ضرورت نشته دی. نن د بټخیلي مسلمان وروره لاړ شه، د شام سمندر ورته بوسه، لاړ شه د شام مسلمان ورته بوسه. 1400 ساله تاریخ اوچت کا، نن 1400 کاله تاریخ هم په دې ګواهي ورکوي. د شام مسلمان هم ګواه دی. د امیر المؤمنین یو خطو بې 1400 کاله زمانه تېره شوې ده، لیکن د شام د سمندر په اوبو کې کمی نه دی راغلی. امیر المؤمنین مدینه منوره کې دی، زلزله راغله، دی پاڅېدو، دغسې د خپه باندې را ځمکه وهي. ورته یې ولې خوځېږي؟ عمر په تا عدل نه دی نافظ کړی؟ نن لاړ شئ. 1400 کاله تاریخ اوچت کوي، مدینې منورې مسلمان ورته بوسه. نن 1400 کاله زمانه تېره شوې ده، د امیر المؤمنین یو گفت او یو خبره و یو خطاب و. بیا 1400 کاله زمانه تېره شوې ده، لیکن مدینه منوره کې بیا زلزله نه ده راغلې. محترمو یو قوم دا و د الله د کتاب سره تعلق جوړ کو، دا خپل کو، په دې خپل ژوند او زندگی ښایسته کړله. بیا صحابه کرامو په دنیا کې د عروج زندگی تېروله، بیا په دنیا کې هغوی د عزت زندگی تېروله، بیا په دنیا باندې هغوی حکمرانی کوله. لیکن یو موږ او تاسو یو، زموږ او ستاسو د قرآن سره تعلق محترمو دا صرف رسمي طور پاتې شو، صرف تر دې حده پورې مسلمان یم. نور د قرآن سره زما او ستا محترمو تعلق عملا مکمل ختم شو. دې وجې په پوره دنیا کې تاسو وګورئ مسلمان مظلومه دی، مسلمان کمزور دی، مسلمان د پریشانو شکار دی، مسلمان د تکلیفونو سره مخامخ دی. پوره دنیا کې نن دغسې یو خطه په نظر نه راځي چې مسلمان تر پریشانو سره نه دی مخامخ. نن هره خطه کې مسلمان مظلومه دی، کمزور دی. وجه محترمو د الله د کتاب سره د دین سره زموږ تعلق ختم شوی. نن موږ ته خلک وایي د مسلمان د کمزورۍ وجه دا ده موږ د ټکنالوژي په اصول کې ډېر وروسته پاتې شوي یو، موږ سره وسایل نشته دی، موږ سره اسباب نشته دی. محترمو دا خبره غلطه ده. تاسو اول د وګورئ د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین، دغه صحابه کرامو نه د هغوی سره ټکنالوژي و نه ورسره بل څه څیز و، د هغوی د رب د دغه کتاب سره د دین سره تعلق صحیح مسلمانانو.
هغوی په دغه قرآن باندې خپل ژوند او زندگی ښایسته کړې وه. هغه صحابه کرامو قیصر او کسرا د هغه زمانې دا د نن زمانې لکه د روس او امریکې سوپر پاورونه وو. دغه قیصر او کسرا دا صحابه کرامو خپو ته الله راوستي وو. دغه قیصر او کسرا د الله رب ذوالجلال د صحابه کرامو خپو ته ذلیل راوستي وو. نن لاړ شئ تاریخ اوچت کړئ، خپل اسراف وګورئ. قسم دې دا د وخت مغروره، دا د وخت متکبره، دا د وخت بدماشان کافران دې زما او ستا مشرانو صحابه کرامو ته ټکس او جزیه ورکول. وجه محترمو، هغه یو شاعر وایي که نه، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترمو د عزت لاره قرآن ته واپسې د دین ته واپسې د دغې نه اخوا د عزت بله هېڅ لار نشته دی. دې وجې نه محترمو دا مدرسې، دا علما، دا قاریان، دا حافظان د زموږ او ستاسو اصل خیرخواهان دي، زموږ او ستاسو بچي، زموږ او ستاسو د یو ډېر لوی تباهي چې راپسې را روانه ده، د هغې نه مونږ بچ کول غواړي. تاسو وګورئ د یو چا په بچي تکلیف وي که نه، یو څوک یې دغه تکلیف نه درته بچ کړي، موږ تاسو ډېره لویه شکریا ادا کوو، احسان منو د هغې. لیکن د را روانې تباهي درته پته شته دی چې اوښکې به دا سترګو کې ختمه شي، دننه نه به وینې را شروع شي. هغه لویه را روانه تباهي او هلاکت دا خلک زموږ ستاسو اصل خیرخواهان دي، د دې نه بچ کړي. موږ او تاسو د دغه را روان مشکل او مصیبت نه بچ کړي. ګورئ بچي دنیادار جوړول دا هېڅ د کمال خبره نه ده، د رزق وعده الله کړې ده. بچي دینداره جوړول دا کمال دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، د رزق وعده الله کړې ده. ما او تا ته الله وارننګ راکوي، تنبیه راکوي، یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. او خلکو ډېره لویه تباهي او هلاکت درپسې را روان دی. ویښ شئ، بیدار شئ، د خپل ځانونه هم د دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړئ، د خپل اولویان هم بچ کړئ. زه د روژې نه مخکې بلوچستان کې وم، جلسې پروګراماتو څو ورځې وم هلته کوټه کې یو ځکه ډېره لویه اجتماع و ختم بخاري. ما نه مخکې یو شیخ صاحب هغه بیان کوو، په د خپل بیان کې د بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله. د خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی ورکپتي و، یو ماشوم بچی و، سکول کالج یونیورسټي مخکې تعلیم یې پې حاصل کړو، بهر ملک ته ولېږو. ډېره موده پس هغه بچی ډاکټر شو. په کومه ورځ باندې چې کلي وطن ته واپس راتلو، صرف په دا یوه ورځ باندې په استقبال مختلفو انتظاماتو باندې 10 کروړه روپۍ لګولې، 10 کروړه په دا یوه ورځ. دا مفتي صاحب لیکي ویل اسلام آباد ایرپورټ نه چې دا کوم ګاډي کې راتلو دی کې ورسره زم ناست وو، زمونږ لا کلي وطن ته واپس نه یو رسېدلي. د بچي دا پلار ته دغسې دا ګاډي کې دا مخ راتاو کړو، ورته یې بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو. ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی؟ ما خو په لکونو کروڑونو روپۍ ولګولې، تعلیم مې در باندې حاصل کړو، ته ظلم دې راسره وکړو. هغه ته پته نه وه هغه پلار ته د بچي ځنکدن شروع دی. ویل ځنکدن کې ورته دغسې دا مخ راتاو کړو، ورته یې بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم، کله دې رب را ونه ښودو، کله دې آخرت را ونه ښودو، کله یې د قرآن سره زما تعلق جوړ نه کړو. بابا زه اوس د دلته نه روان یم، لږ ساعت بعد به د قبر تیرو ته ورځم، د قبر فرشتو ته به ورځم. بابا زه به اوس د قبر هغه فرشتو ته هلته زه جواب ورکوم. ویل هغه بچي خپل پلار ته د ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله، ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو، راولید وفات شو. محترمو دا بچي درته د ځنکدن په وخت کې به یې ګیله ونه کړي،
د بچو باندې رحم وکړي، په دې دین زده کړي، دینداره جوړ کړي. زما د خبرې دا مطلب نه دی چې تاسو به چې ډاکټران مه جوړوئ، انجینران مه جوړوئ. موږ یو استازو هغه به وي که ټوله دنیا ملایان شي بیا به دغه قیمت علامه وي. البته دا درته ضرور وایو چې بچي دینداره جوړ کړئ. د بچو د 2 ورځو دنیا دپاره آخرت مه تباه کوئ. دې بچی د دې مساجدو ته، د علماو ته، د دینداره خلکو ته دې ته راولېږي. دیو باندې قرآن زده کړي، دیو ته ذهن جوړ کړه. بچی ته مسلمان یې، ته چې هر ځای کې موږ به د رب د دین دپاره ټوله دنیا قربانوو، لیکن د رب حکم به د دنیا لپاره نه قربانوو. د پیغمبر د طریقې لپاره به دنیا قربانوو، لیکن د پیغمبر یو سنت به د دنیا لپاره نه قربانوو. ورته بچیا مونږ چې په هر ځای کې مونږ به اسلام ته اولین حیثیت ورکوو، قرآن ته به اولین حیثیت ورکوو، دین ته به اولین حیثیت ورکوو. دته ذهن جوړ کړه بچی ته مسلمان یې، د دې نه پسې که هر چرته لیږي هر څه ته جوړه کوو به دغسې انشاءالله حضور انشاءالله. او د دې علماو د مدرسو سره به تعاون کوو انشاءالله. تعاون به کوو ورسره کوو، او تعاون به ورسره د پیسو کوو. ګورئ ښه زمونږ پښتانه چې جومات ته هم راشي نو مونږ نه مولوي صاحب ډېره دوا درته کوم، ته دوا مه کوه، ته پیسې ورته ورکړه، دوا به درته هغه وکړي. زمونږ خلکو ذهن دا وي دا د جومات قاري صاحب مولوي صاحب بس دا فرشتې دي، انسانان نه دي. محترمو زمونږ ستاسو غونته کې انسانان دي، دا ضروریات لري، دا بلاشه مشکلات لري دا خلک. خو دیو ته پته ده مونږ هغه معاشره کې اوسېږو، زمونږ د معاشرې یو مسلمان د بې حسۍ د انتها ته رسېدلی چې دا په یو ډم باندې 10 لکه روپۍ خو لګوي، لیکن په یو عالم قاري باندې 10,000 روپۍ لګول د ذهن نه مني. د هغې ته دا پته ده مونږ هغه معاشره کې اوسېږو. د زمونږ یو مسلمان دې حد ته رسېدلی چې کوم بچی سکول ته ځي، کالج ته ځي، انګریزي تعلیم حاصلوي، 10,000 50,000 روپۍ په دې بچي لګوي. لیکن کم بچی که جومات ته راځي او قاري صاحب ورته وایي چې 500 روپۍ فیس به راوړئ، بیا مونږ خلک ښه جومات دی هم راته سکول جوړ کړو. او مونږ ذهن کې دی بس دې مولوي صاحب ته قاري صاحب ته به د 50,000 کې خدای برکت اچوي. یقین وکړئ محترم مونږ ځان له دوکه ورکوو. په دې ما ته د پېښور کې ډېر مخکې یو وایي تاسو ته به د 50,000 کې خدای برکت اچوي. ما ورته حاجي صاحب راځه دې جومات کې اوسېږه، 10,000 به درته خالص زه د خپل جب نه بهانه درکوم. یو عالم غوندې ژوند ته هم تېروله پابندۍ، دا ته خو د 10,000 کې برکت دی. دی خاموش شو، رېوز شو. ما ورته عجیبه خبره ده، ما له 50,000 کې برکت منې، ځان له 10,000 کې نه منې. نو د دې ضروريات پوره کول دا به مونږ تاسو باندې لازم دي، دا به پوره کوو انشاءالله. پوره کوو به که نه؟ خپل کاروبارونو کې، په خپلو ذمېدارو کې، په خپل تنخواګانو کې د دې خلکو حصه وکړي، الله به درته پکې برکت واچوي. په دې غیرت وکړئ چې دا خلک دوی زمونږ په دین غیرت کړی دی. ان تنصروا الله ینصرکم، دا د رب وعده ده. مونږ تاسو د دې ضروريات پوره کوو، الله رب ذوالجلال به په دغه کاروبارونو کې مونږ او تاسو ته برکتونه اچوي. ټیک ده که نه؟ انشاءالله کوو به، وعده ده ما سره. چا وعده ده؟ زه دواړه لاسونه درسره الله دې موږ ټولو توفیق راکړي.